چلولي ازمرے او د مولا بیزا. د ښار خواته په یو ځنګل کې چلولي ازمرے اوسېدو چې هر کار به یې په چل ول کوو او د اسسیو د 26 پلټون په شان د الله په اسرې ژوندی و. نو یوه ورځ دا چلولي ازمرے د تالاب خواته تلی و، تږی شوی او اوبه یې څښي. نو په دغه ټایم کې یوه بیزه هم تږې شوې وه او دغې تالاب ته راغله. دې بیزې ته ښه پته وه چې په تالاب کې ازمرے دی، دا بیا هم داسې را روانه وه. ته به وایې چې دا زمرے د دې د ترور زوی دی او دا بیزه وه د مولا. نو کله چې د مولا دا بیزه اوبو ته کته شوه او اوبه یې په راښکېدو شروع کړې، نو دې چلولي ازمري سې کړه او ویې لیده. نو دا چلولي خو هسې هم وږی و. نو د مولا د بیزې د خوراک نیت یې وکړو. نو تاسو ته خو ما مینه هم ویلي وو چې دا چلولي د اسسیو د 26 پلټون په شان د الله په اسره ژوندی دی. نو سر به دې څه خوږوم، خو د مولا د بیزې د خوراک بانه یې کته. کله چې په مازغو کې بانه راله، نو د مولا په بیزې پسې داسې ورمنډه کړه لکه په پولیس کې چې چاته چوټي میلاو شي او دې کور ته ورمنډه کړي. چې کله ورسېد، نو بیزې ته یې ټرتاری شروع کړو. پخناټې دا وچ سټ نیول یو څو بغرې دنه پورته کم، ته ماته د اوبو ولې خړی؟ کله چې د مولا بیزې د دې چلولي دا ټرتاری واورېد، نو سوچ یې وکړو، اله دی دا څه بنګېږي، دی خو څه غول بټیاغېږي. ده پسې 400 راوسته غواړي چې یو څو بغرې چې پورته کړي او د زمري سره یې بحث شروع کړو. ګوره رورا، ته 5 کلي کولی، ته اوس ګوره اوبه ستا له طرفه را روان دي او ته ما ته وایې چې ما ته اوبه خړی، هسې غول بټیاغېږي. د مولا د بیزې دا بحث ختمېده و چې دې چلولي پې داسې حمله وکړه، د سټ دا نچکې وله ونیو او ورته یې وویې چې ته اوس زما سره ټیکان جنګې چې توت ته دې توری کړم. او بل سیټ ته د مولا بیزې لاندې خپې ترپولې او مولا ته یې چغې وهلې. نو چې کله دې چلولي د مولا دا نوم واورېد، نو بیزه یې په نیمه کې پرېښوده او د دغه ځینې خپې سپکې کړې او د ځان سره لګیا و چې هلکه خپې سپکوه که مولا راغی. نو که هغه دا بیزه ولیده، نو تیز بور تماچه ده ورسره او یو څو ډزه دې ولي او دلته دې غځوي. ودې لیدو ملګرو، لکه یارې دغه شی چې بیا به دې په نیمه کې تښتوي.